اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمه طب پښتو یوټیوب چینل باندې تاسو ته مخاطب دی او نن چې په چینل باندې موږ د کومې نسخې انتخاب کړی دی نو هغه یو روغن دی او دا روغن پر روغنی روحي جیون په نوم باندې تیاریږي. روغنی روحي جیون د دې ټایټل دی. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د روغنی روحي جیون مکمل طریقه خایم، د دې فواید د طریقه استعمال به هم تاسو ته زه خایم. نو اوس مونږ راځو نسخې طرف ته. په دې کې به پکار وي سیمولفار یوه توله، څنګه سنکیا وایو، یوه توله پکار وي، شینګریپ په 15 تولې پکار وي او رتنجود په 15 تولې، اونټ کټارې جړلبا لستولی پکار وي او د دینه علاوه پیچی د میخي کم پیدي ناغه بل 10 کیلو پکار وي. اجزا به تاسو ته یو پیرا بیا وایم. سیمولفار یو توله، شینګرپ 15 تولی، رتنجود 15 تولی، اونټ کټارا داغي جړلبا پکار وي مونته لستولی او د میخي پیبه پکار وي 10 کیلو. وسو د دې نسخې دویم سټپ ته راځم چې دا نسخه به څنګه تیاریږي. نو د هغې تیاري به څه په دې رنګ باندې وي چې اول به تاسو ټول څیزونه چې دي دا به جدا جدا سپوک کې او بیا به جدا جدا په کپړو کې وتړئ، په جدا جدا سپوک پته جوړ کې او جدا جدا کپړې به راوالې په هغې کې به وتړئ، غوټه به ولور کړئ. د دې نه پس په بیا دا پی تاسو په یو لوښي کې واچوئ، کو هغه پتیلې وي او کو دیګچ کې وي، په هغې کې به واچوئ او دغه لوښي به تاسو په اور باندې کیږدئ او دا څونه پوټلي چې موږ تاسو کوم دا سیزونه دي ته موږ فوټلي وایو، ګنډې ورته وایو، دا ټولې به تاسو په دغه کې ځوړندې کې یعنې په دغې لوښي به برا یو چوکه یا یو سیخ کیږدئ او دا کم اجزا چې تاسو ته ما بیان کړه دا خو به تاسو په جدا جدا کپړه کې تړلي. نو دغه ټول سیزونه به تاسو ورځوړن کې برنا په دې چوکه پسې به تاسو تړلي، نو دا به ورځوړن شي په دې پیو کې. خو کوشش به کوئ چې کم دا سیزونه په کپړه کې تاسو تړلي چې دا د دې لوښي د یخ سره نه لګي، چې دا په هوا کې ځوړن وي، یعنې دا لوښي د یخ سره دا نه لګي. په دې کې داسې 2 انچه فاصله به تاسو ساتئ چې دا جوخ نه لګي د دې لوښي سره. لوښي کې خو تاسو به آلریډي پې اچولي، نو دا په هغې کې ډوب وي، خو دومره به یې نه ډوب وي چې دا کپړې د دې لوښي د دې یخ سره وجنګېږي یعنې ولګي. نو د دې دپاره به تاسو څومره اور ورکوئ، تقریبا 8 غنټې به دا تاسو په نرم اور سره پخوئ. اوس که چېرې دا پیس تاسو ډیر زیات کم شو نو بیا به تاسو څه کوئ چې دې ته به لږ اوبه ور واچوئ، خو په اخره کې به تاسو سره 6 کیلو پې دا به پکار وي. یعنې تاسو خو څونه پې اغوستي دي، 10 کیلو پې تاسو اغوستي دي، خو چې کله دا 8 غنټې تاسو دا په نرم اور سره پخوئ نو په 8 غنټو کې مخکې په دې کې ډیر کموالی راغی، یعنې دا 4 کیلو پاتې شو یا 15 کیلو پاتې شو، نو بیا به دې ته تاسو اوبه ور واچوئ. خو په اخر کې چې تاسو کم د پیو مقدار تاسو ته پکار وي نو هغه به 6 کیلو وي. چې کله تاسو سره 6 کیلو پې پاتې شو نو دا بیا راکوز کړئ، دا به تاسو راکوز کړئ او دا کمې کپړو کې چې تاسو دا سیزونه تړلي دي دا به راواخلئ او دا به تاسو وغورځوئ، ځکه چې د دې کم اثرات دي هغه به په دې پیو کې پخپله شامل شوي وي. نو دغه سیزونه به تاسو غورځوئ، خو دا کوشش وکړئ چې دا داسې ځای ته وغورځوئ، یعنې خښ کړئ. ولې چې دې کې سنکیا ده، شینګرپ دي، دا زهریلي سیزونه دي چې دا چېرته ماشومان یا څه ځناور چې ونه خوري ولې دا هم نقصان رسوي. نو دا به تاسو خښ کړئ، ویې غورځوئ، خو یو داسې ځای ته چې هغه محفوظ وي چې څوک ماشومان یا ځناور وغیره نشي دغه کولی استعمال کې راوستی. نو چې کله تاسو دغه وغورځول نو دغه کم پی چې تاسو سره پاتې شو نو څنګه چې په کورونو کې مونږه ماسته جوړو، یعنې پیره واخلو هغې ته تومله واچو او د هغې نه ماسته جوړ شي، نو دغسې به دې ته مونږه تومله واچو، دا به ماسته شي او دې ته به مونږه تومله خو ور واچو لکه څنګه چې د مستو جوړولو طریقه وي.
او دینه به په آخره کې څه جوړ شي، په یوه ورځ کې به دا مسته شي. نو په سباله به بیا دغه ماسته نه مونږه د منداڼو په زیره لکه څنګه چې شوملې کېږي هغه شان به دې نه مونږه پوچ وباسو. چې کله ته مونږ پوچ ویسته نو دغه پوچو نه بیا مونږ څه وکړو، دا په لوښي کې واچو او دې نه مونږ تیل وباسو. لکه څنګه چې د پوچو نه مونږ سوچه غوړي وباسو دغسې به دې نه تیل وځي. او چې کله دا غوړي یخ شي نو دا په شیشه کې به واچوئ. ستاسو سره روغني جیون تیار. او دا کوم شوملې چې پاتې شوي دي نو دا به تاسو په استعمال کې نه راولئ، دغه به هم ضایع کوئ. اوس د دې استعمال به په داسې طریقې چې مریض ته به یو ډراپ یعنی یو قطره به ورته ورکوئ. د یو قطرې نه واله تر 3 قطرو پورې په کپسول کې به بندوئ. دا به تاسو په ډراپر کې اچولي. خو چې کله یو مریض لکه دا به تاسو د مخکې نه اچوئ په کپسول کې، ولې دې سره کپسول خرابېږي، دا لیکوډ دي. نو دا به تاسو ورته په کپسول کې د یو قطرې نه واله تر 2-3 قطرو پورې واچوئ او د شپې به هغه استعمالي د فیو سره. اوس د دې فواید به څه وي؟ فواید د دې دا دي چې دا به په قوت مدافعت په هم د دې سره بړاویږي. او چې کوم انسان ډیر زیات یریږي څه ته چې موږ نډر وایو نو د هغه نه هم به برشیر جوړېږي. یعنې نډر مطلب دا نه چې هغه د خلکو سره جګړې نشي کولی. نډر مطلب دلته څه بل څه وي چې کوم هغه انسان چې هغه مردانه کمزورۍ په وجه کمزوري وي او یریږي د واده نه، نو دا هغه اشاره هم هغې طرف ته ده. د دې نه علاوه دا د پټو چې څونه بیمارۍ دي په هغې کې د هغې درد چې وي په هغې کې هم د تاسو استعمالولی شئ. او د دې نه علاوه دا لکه د مالش په ذریعه هم مالش په طور هم د تاسو د دردونو لپاره استعمالولی شئ. او د دې یو مالش سره یعنی یو پیرې استعمال سره دردونه ختمیږي. نو دا وه د نن ورځې یو مجربه نسخه چې هغه ما خپل ورونو ته بیان کړه. اوس په آخره کې زه د خپل ورونو نه اجازت غواړم. د الله په امان.